أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. سورة يوسف 54 نمبر آیات. په دې 54 نمبر آیات کې د مخکینی نعمت ذکر د مختصر او د دویم لوی نعمت ذکر د تفصیلی. د دې مطلب دا دی چې الله تعالی وایي وکذالک همدغه شان دی. نو د کوم شي په شان دی؟ نو دغه شان دی چې څنګه الله تعالی یوسف علیه السلام د کوی د تور تیاری نه راوستو او د عزیز مصر کور ته راورسل، همدغه شان دی الله تعالی یوسف علیه السلام د جیل تنبو نه راوستو او د مصر حکمران او لوی احسان په الله تعالی وکړو چې کوم د نعمت دنیاوی ویل کیږي. الله وکذالک همدغه شان دی مکننا من زی ورکو لیوسف یوسف علیه السلام ته فی الارض فزمکه کی زمکه نه مراد زمکه د مصر مراد چې مصر کې د یوسف علیه السلام مکمل اختیارات شو. یتبوأ منها دا به اوسېدو په دې زمکه کې حیث یشاء چرته هم چې خوښه بیا نه کویو او نه جیل تیاری وي او نه د عزیز مصر ماته ژوند تیرولو آزاد ژوند نصیب شو. نصیب الله موږ رسو به رحمتنا رحمت خپل لره من نشاو چاله رچو غواړو. دې ځکه کې د یوسف علی السلام د مصر بادشاہي او دغه مالداري ته رحمت وایو. دا په دې اعتبار سره چې کله اختیارات اقتدار او مالداري د دین موافقي دا رحمت اما د دنیا کې سہولت به حاصل شي هم دغه مالداري او دغه اقتدار او قوت د دین لپاره استعمال کی نو آخرت هم په وګټل شي دا رحمت. لیکن چې کوم اختیارات او کمال کې دین نه د دین د خاطر د دین په خاطر باندې نه او بغیر دین د بغاوت په وجه باندې حاصل شوی او بیا ژوند هم د بغاوت سره رواني نو بیا دغه مالداري اختیارات د رحمت نه دي، د مصیبت او عذاب بلکې استدراج دي. الله وی نصیب موږ رسو به رحمتنا رحمت خپل من نشاو چا درجو غواړو ولا نضيع او موږ نزایکو اجر المحسنین اجر د نیکانو خلکو. نو په دې ځکه کې یو عام کلیت اشاره شوره چې د نیک اعمال او اجر او مشکلات باندې صبر او د آسماني دین او د شریعت موافق ژوند تیرول داغه چې کوم بدله د نیواز یوسف علی السلام ته نو هر هغه چاته ملاویږي چې په دلاره باندې راشي او دې باندې عمل وکړي. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. دې مضمون ته تزهید عن الدنيا ویل کیږي. دنیا سره مینه نه کول. دنیا یو سیس دی واقعي چې د دین موافقي رحمت، لیکن دا د څه شي نه لږ د خپل دین عزت هر څه دی ور قربان کی او ټول منډه دې د پاره شروع کی. نو دا کار صحیح نه دی. ورته صورت کې بیا د دنیا نه بے رغبتی پکار ده. کم شي چې الله تعالی درکو دا ټیک دي اخو خپل دین عزت او قیمتي وخت په دې لپاره مکمل موقف کوي ځکه اخرت غټل او اخرت د لپاره کار کول د انسان د ژوند مقصد دی او دنیا ردی ضرورت مجدسي ونه چې دا مقصد د ضرورت نه قربان نشي. د دې مثال علماء د ذکر کړی دی لکه سړی د ځکه نه په سفر باندې روان شي هغه کراچي ته سره په سفر باندې روان دی زی نو د دې کس مقصد په کراچي کې مثال وته ور دی پلار چې د سفر کوي نو بلارو کې هوټل راځي سوري راځي خسته یخي وبر راځي نو دیو دومره خالی استعمالي چې سمري غټ ضرورت هغه نه خود سي باندې چې بلار کې یو خسته سوري راځي ځنګل لاشي قد تکوشي او کور پکې جوړ کې ځان پکې واچي زګر د کار په کراچي کې دغه ځنګلو کې خونه دی او دغه بازارونو کې هوټل کې خونه دی نو دا به څه شي مقصد برابر د ضرورت نه به قربان شي. نو دنیاوی وسایل دنیاوی ضرورت د انسان واقعي ضرورت ته انسان ته پکار دي کما هدا برج الله تعالی درکړه دا ټیک دي لیکن د څه باندې کې چې دغه ضرورتونو او سہولیات او د گاړو بلډینګانو حاصلولو لپاره ټول دین او ټول عزت او ټول وخت است قربان شي او دغه شذونه بیا حاصل شي به حاصل نشي اخرت خو بزای شي چې د څه ونه شي. نو دې قسم مضمون ته تزهید عن الدنيا ویل کیږي. نو الله تعالی ولا اجر الاخرته بدله د اخرت خیر ډیر غوړه ده للذین آمنوا هغه کسان د پاره چې ایمان راوړل وکانو یتقون هغه د الله نه یریږي. هغه د پاره د آخرت بدله ډیر غوړه ده
په دنیا کې کم شی ملاو شو دام خدای لیکن آخرت تی رټول نه خدای. وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه دې ځکه نه د واقع بل حصہ شروع شو او دې مینس کې ډیر زیات مضمون پاتې شو ذکر نشو. هغه دی وجنه چې د قران د اشارات او د مخکینی مضامینونو په خپل باندې معلومیږي نو قران هغه ذکر نه پاتې شو. امام ابن کثیر رحمه الله په خپل کتاب خپل مشهور تفسیر ابن کثیر کې دغه احوال نقل کړی دي او د امام سدی رحمه الله او د محمد ابن اسحاق رحمه الله په حواله سره نقل کړی دي کوم چې لوی مفسرین دي. او د لیکي چې کله واقعیا د شو چې کله یوسف علی السلام ته مصر اختیارات حواله شو مخکې موږ ویلو چې یوسف علی السلام تقریبا د یو کال پورې د مصر د بادشاه په کور کې پاتې شو. هغه نه بعد ته بادشاه یو جشن مناو کو ټول حکومتي اهلکار راوختل یو لوی جشن مناو شو او دغه جشن مناوهل نوروز ته بادشاه ولګي د بادشاہي تاج د خپل سر نه راکوس کو دغه خلکو په مخ کې د یوسف علی السلام په سر باندې کې خو چې ردی تاج او ردی بادشاہي اصلي مستحق د یوسف علی السلام د زنه او چې د یوسف علی السلام مونږ کې هستی موجوده ای ماته د حکومت کولو ضرورت نشته. دغه واقع نه بعد د بادشاہ یو طرف ته شو او د حکومت یو کار کې به دخل نه کاوه. یوسف علی السلام ته مکمل اختیار حواله کړ. دغه نوروز ته د خوب تعبیر مطابق وکړو نه داسې چې خسته بارانونه به وریدل او زمکه به خسته پیداوار زرغوناو خلک ډیر زیات خوشاله. یوسف علی السلام په غون ملک اعلان کړو چې د وو کارونه بعد به زبردست قات راځي لہذا د مخ نه تیارې ونیسي. نو مخکې من خبره کړې و چې د هغه یوسف علی السلام د ترتیب مطابق هغه ترتیب دا و چې هر یو کس چې کم دی هر یو د وطن سړی دا به کوشش کوي چې په دې وو کارونو کې زیاته کرونده وکړي او زیات پیداوار حاصل کړي ځکه بیا قات را روان دی وکړو قات ته چې دغه لپاره به مکمل تیاری وشي. بیا دا کرونده او کم پیداوار به حاصل شنو داغي 15 حصہ به یو ځان لزګین کې سٹور کېده جمع کېده او څلور حصے واپس په کال کې استعمالي درې خړې کېدلې به نو دا طریقه باندې بو کاله مسلسل 15 حصہ بیل شو هر کس په بیل ولا ځان د لپاره به جمع کوله د قات کال لپاره. دا څنګه کې په سرکاري خزانو کې هم کم محصولات جو کافي مقدار باندې جمع شو او د دې نو کارون نه بعد قات شروع شو. چې کله قات شروع شو اولنی کال باندې یوسف علی السلام د څه طریقه وکړه چې د غون خزانه مال راجمع کو چې څومره مقدار باندې محصولات من حاصل کړي دي په دغه کارو کې څومره پیداوار جمع شوی دی هغه راجمع بیا د غون مرګ د افراد او اندازې ولګول چې څومره خلک دي او د خلکو ته څومره ضرورت هغه مناسب یو اندازه چې کافي ګران کارو یوسف علی السلام خپل زیرکه او ذهانت سره د سر ته ورساو او دغه مصر د خلکو د پاره چې کم ضرورت او هغه ته اول خزانه نه بیر کړ چې دا خدای د مصر د خلکو د پاره خوراک شو سٹاک شو دا ورته دی بیر کړ. باقی ډېر پیداوار بیا هم بچت پاتې شو چې کم پاتې شنو به خوشا ملکونو کې منغوي چې هم قات شروع او ډېر زبردست خطرناک قات د مصر نه بهر هم د قات وو نو د بهر ملکونو نو بیا خلک راته په غلی پسې براتو خوراکي سيزونو پسې. یوسف علی السلام د هغه لپاره یو بل طریقه ونیواله چې کوم سړی براغه په پیداوار په غلی خستلو پسې دغه نه به مناسب قیمت هغه سودا سينه چې نقاط ته وام نه ملويږي راشه موقوه او زبردست ګرانه به خاص کده سينه په مناسب قیمت باندې عام څنګه د غلی ریټو فقط کې هم د ریټ ولګید او ردی او یو بل طریقې دا وټاکله چې کم کسب غلی په سراغه او لري زګین نه براغله او پریاد به وکړي چې مونږ ته غلی ضرورت دي پیسې او مال دولت به راوړو عام نرم ریټ باندې عادي ریټ باندې به یوسف علی السلام هغه غلا ورکړه لیکن شرط دا و چې یو کس ته به صرف یو اوخ بار ورکاو زیات به نه ورکاو نو که سړی به دوه خان بولی او ډېر پیسې به وړي وي هغه ته صرف یو بار ملاوي ډېر باندې ملاوي د یو بار اندازه چې کوم د امام قرطبي رحمه الله ذکر کړی دا چې د اوخ یو بار تقریبا 210 سیره جوړیږي او 210 سیره نه په زمونږ حساب باندې د 15 مانو نه لکه ته زیات جوړیږي 15 مانو نه معمولی زیاتیږي دا مقدار راشن به یو کس ته ورکاو زیات به نه ورکاو په دې خاطر باندې اسنه چې دا خلک یې سي زمونږ د خزانو نه بهر کی او بیا بګران قیمتونو به خلکو باندې خرڅي زموږ خزانه هم خالی شي او دا ظالمي بیا ګران خرڅي نو قوم ته بیا مشکلات جوړ شي. نو یوسف علی السلام دا اندازه مقرر کړ چې هر کس ته د اوخ یو بار ورکي زیات بنه ورکي
او کم خلک چې بغلی په سراغ نو یوسف علی السلام د هغې لپاره زی په زی باندې پیری ودرولې وي چاته به د اوبو ضرورت او چاته به بله مسله او یوسف علی السلام د مسلې حل کولې او د دې سره سره به چې کله د یوسف علی السلام محل ته به راورسېدل نو یوسف علی السلام ولا په خپل شاهي محل کې د میلمنو دپاره خاص ځایونه جوړ کړی و دغه خلک چې مجبوره خلک به غله پسې به راغلی و یوسف علی السلام د میلمنو په شان ته کېنول تکیهګانې به ورته کېښودلې او شاهي محل کې به د بادشاهانو په انداز باندې هغې باندې یو دروند خوراک وکړو بهترین خوراک به پرې وکړو هغې نه بعد بیا د هغوی نه تپوس وکړو څو کسان راغلي یي په کور کې څومره خلک دي هغې تناسب باندې به د غلا ورکړله او ورته به یې وویل چې د دومره زمانې پورې دا ستا کېږي دومره زمانه چې کله تېره شوله هغې نه بعد ته بیا راتلی چې د هغې نه مخکې به نه راځي په دې طریقه باندې د یوسف علیه السلام او د مصر د حکومت ډېر زیات شهرت وشو خواوشا ملکونو نه به خلک راته چې یاره دلته کې یو سړی دی د مصر حکمران دی ډېر عادله انصافي رحمدله انسان دی او هغه غله هم په دې سختو ورځو کې په مناسب ریټ باندې ورکوي او تقسیم انداز هم ډېر بهتره دی سړی چې ورشي سپک سپک نظر باندې هم نه ګوري بدرون نظر ګوري داسې نه ګوري چې یاره تاسو قات خراب کړي یې راغلی یې داسې شوي یغه نه نه ښه بدرون نظر باندې ګوري نو بلې طریقه باندې دا خبر کنعان ته راورسېد کنعان مصر کې یو فلسطین کې یو علاقه ده چې فلحال د فلسطین حصه ده او دې ذکر کې د ابراهیم علیه السلام د یعقوب علیه السلام او دغه شان کې د دوی د خاندان قبرونه هم موجود دي فلحال هم موجود دي دې ځکه کې یو خار دی یو لوی خار دی چې مدینه الخلیل باندې فلحال هم مشهور دی د ابراهیم علیه السلام په نوم باندې مشهور دی نو دا پیغام دې ځکه ته راورسېد او د دې سره یوسف علیه السلام یو بل ناشنا کار دا کړی چې کله د قات کال شروع شو یوسف علیه السلام اعلان وکړو هغه کسان ته چې کوم د خوراکي محکمو سره تعلق د خوراک د محکمې وزیرانو هغې ته یې مو وویل په خپله به همداسې کوله چې یو ټایم روټۍ به خوړه بیا به نه خوړه په غونډ شواروز کې یو ټایم خوراک کوو اکثر بندار ګرځېده نو به یوسف علیه السلام پسې خلک راغی چې دا عجوبه غوندې کار شروع کړو فلحال ته مصر بادشاه د ټولو خزانو مالک ته بیا په نیمه خټه باندې خوراک کې نو یوسف علیه السلام ورته ویل دا په دې خاطر باندې نیمه خټه نه کوم چې میلاویږي دا خبره نه ده بلکې کوم سړی چې په خپله باندې موړي هغه ته بل غریب احساس نه کېږي او دا د قات ورځې دي نو که زه به مړه خېټه باندې درې ټیمه خوراک شروع کړم ما ته به د غریبانانو غم به زما ذهن نه ایسته وځي بیا به د غریبانانو د هغه کړېدلو خلکو درد زه احساسولی نه شم نو په دې وجه باندې زه خوراک په ورځ کې یو پیار کوم د خزانې د وزارت چې څومره خلکو څومره افرادو ټول راوغوښتل هغوی ته یې وویل صرف د غرمې خوراک به کوئ بیا به نه کوئ او د سحر او د بېګا به پکې نه د یو ټایم نه به خوراک کوئ په دې طریقه باندې به بچت هم وشي او چونکې د خوراک سیستم خو ستاسو په لاسو کې دی نو هسې نه چې د مړې خېټې د وجه نه د غریبانو غم درد تاسو د ذهن نه خارج نه شي نو دا عمل چې کوم د یوسف علیه السلام د دې فایده دا راوتله چې هر یو غریب ته د دوی احساس د دوی په زړونو کې احساس موجود او فکر موجود او هر غریب سره پوره تعاون وشو د دې نه وروسته چونکې دا خبر خواشه ملکونو کې خور شو کنعان ته راورسېده یعقوب علیه السلام خبر شو چې په مصر کې یو بادشاه دی دومره رحمدله انسان دی اولې طریقه باندې غلې ورکوي نو او دا ورته هم پته وه چې یو کس ته د یو اوښ بار ورکوي زیات نه ورکوي یعنې د کورمۍ مشر چې لاړ شي د بچو پلار چې زنانه لري ښځه لري خاندان لري دا چې کله لاړ شي نو ته صرف یو بار د اوښ میلاویږي زیات ته نه ورکوي نو په دې خاطر باندې یعقوب علیه السلام خپل لس زامن ولېږل یو یې پاتې کو کوم چې د یوسف علیه السلام اصلي ورور او دا لس کسان یې ولېږل چې یو بار ورکوي نو تاسو لس کسان لاړ شئ یو لس بارونه به راوړئ زموږ کافي زمانه به وشي ځکه یو بار خو د 15 مانو نه لږ زیات ویل دا ډېر وخت تېروي او چې دا کله قابو شو ختمېده بیا به لس کسان ولېږو دا څه ګران کار خو ویل نه دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما قول پکې دا هم دی چې دوی کله روان شو دا لس کسان روان شو نو اوښان ځان سره یو ورځ بوتلل نو هلته کې یوسف علیه السلام خوا ته ورسېد اخ واقعه چې کوم ده نو قرآن په خپل ذکر کړی ده چې وجاء اخوة یوسف راله رونه د یوسف علیه السلام مصر ته داخل شو فدخلوا علیه نو دوی داخل شو په یوسف علیه السلام باندې یوسف علیه السلام خوا ته راورسېدو فعرفهم نو دوی وپېژانده د خپل رونه فعرفهم نو د یوسف علیه السلام د خپل رونه وپېژانده دا زما رونه دي او د دې د پېژنګلو یو وجه وایي دا ده کوم وجوهات چې د پېژنګلو یو وجه دا وه چې کله یوسف علیه السلام کوی ته غورځولی کېده دا د 2 کالو ماشوم او د ماشومانو دا شکل زر زر بدلیږي دا چې څومره غټېږي زر زر بدلیږي او دا رونه یې غټ خلک تکړه خلک د ځوان سړي شکل زر نه بدلیږي نو په دې وجه باندې یوسف علیه السلام د خپل رونه په اسانه باندې وپېژاند دویم دا چې یوسف علیه السلام د الله پیغمبر او زیرکتیا یې هم سیغوا وه
او درېمه خبره دا ده چې د یوسف علی السلام د بادشاہي حکومت ډېر ناشنا او ذهن نه بهارو چې ته ماشوم راوالی کوي ته واچ به راوالی خرڅ کی غلام ته جوړ کیو ته بل ورځ خبر یغه د ملک بادشاہي د ذهن هم نه راغستله د ذهن نم ورا خو ور دي فکر هم دومره نه چې هغه ماشوم به دې حد ته رسیدلی نو یوسف علی السلام رونه پیژاندو چې دا زمارونه کې دي چې دا پي اگر چې موږ کافي ضمانت راشي دا تقریبا وکاله عمر کې د جیل د کوی ته واچولې شو دا غینه بعد بیا خرج شو او د خرڅېدلو نو وروسته بیا د لس کاله جیل ته رہی د لس کالو نه بعد چې کم دی د لس کال نه مکه ضمانت د عزیز مصر په کور کې دی بیا جیل ته رہی او 40 کال عمر کې بیا باقاعده ازادي پیغمبري ته ملاوي ګڼ ډیر زمانہ منځ کې تیر شوی ده نو الله تعالی وی وهم له منکرون او دی رونو د یوسف علی السلام نه پیژاندو هغه وجه د یوسف علی السلام نه دا بل سوق ولما جهزهم بجهازهم او هر کله چې ورکه دوی ته بجهازهم سامان ده هوي سامان د دوی څه شی و چې هغه دوی څه پیسې راوړي وي او سره زنانه او سونه راوړي و او دغه سامان راواغستو یوسف علی السلام ته ورکه چې دا واخله د غنمو چې څومره ریټ د دانو څومره ریټ نو لس او خانو بوجه ملت برابر ک یوسف علی السلام سامان ورکو سامان ورکول نو مخکې چې کله دوی دا کین رالو او د یوسف علی السلام سره مخامخ شو امام سدی رحمه الله وی اگر چې یوسف علی السلام دوی پیجاندلی او تمیرونه دي لیکن بیا هم خبر تسری کوله چې نه خطا شم چې د بل څوک نه دارونه کینول او دوی نه تبوسونه شروع تبوسونه په داسې انداز باندې کول لکه سره یو حکومت یو مشکوک کس ونیسي خطرناک کس ونیسي او دا غینه معلومات کوي چې بس راغلی یوسف علی السلام د دوی نه تاسو کې چې ګوره ساسو جبه چې د نه پرانی ده عربي نه ده تاسو مصری جبه نشي ویلې معلومه کې دا چې د مصر خونه د بهر نه راغلی ولی د بهر نه راغلی نو دی ورته ویل چې زموږ زګم د کنعان اوسیدونکو یو او موږ اگر چې عربي باندې نه پوهیږو عبرانی ولا خلک یو لیکن زموږ زګونو کې سخت قات راغلی دی هیڅ شي نه ملاویږي او دا قات د وو کارو نه سٹارټ دی او موږ د پلار ویلي د جلاټ چې مصر کې یو بادشاہ دی ډېر رحمدل انسان دی غلی ورکوي نو تاسو په سره راغلی یو نو د یوسف علی السلام ورته ویل چې دا خو تاسو ټیک ته جو خبره وکړه اوس به زمات سره څنګه کیږي چې یاره تاسو واقعي غربت خراب کړی راغلی او تاسو د چا جاسوسان نه زه خو شک لرم چې د یو حکومت او د یو بادشاہ جاسوسان به تاسو راغلی نو دیرونه ورته ویل چې نه دا خبره مکوه او بس هغه استغفار اعوذ بالله ویل دیرونه چې ګوره موږ د یعقوب علی السلام اولاد یو د یعقوب علی السلام په اولاد باندې دا شک مکوه موږ د پیغمبر اولاد یو او د پیغمبر اولاد د بیکار کارونه نه کوي نو یوسف علی السلام ته صحیح پته ولګی چې زما سیرونه یو کسان دي بیره دوی نه تاسو وکړه چې تاسو دا کم کسان چې راغلي همدارونه یې کې نورم شته نو دی ورته ویل چې موږ ټول 12 کسانو په 12 کسانو کې یو کس چې کم دیر په ماشومواله کې په ځنګل کې راندورک شوی دی او داغه نورسته داغه بل خپل سکر ور چې کم دی هغه زمون پلار سره پاتې شوی دی ځکه چې زمون پلار په دغه الک پسې دومره زیات خپه دی چې دا دوی امرور چې کم دی داغه جدای برداشت کولی نشي او ځینې روایتو کې دا دي چې دوی کسانو ځان سره بلوخ بوله دوی لس کسانو یو لس خان ور سره یوسف علی السلام ته پوښتنه وکړه چې دا یو لسمو کوم څه د پاره راوستي دی دی ورته ویل زمونږ ورور بلم شته په کور کې ناست او اگر پلار ته پاتې شوی د پلار خدمت ته پاتې شوی دی داغه اسه چې کم در منګه غواړو منګ لراک نو په دې ټیم کې یوسف علی السلام خو دې په جاندل چې د زمارونه واقعونه دي بس شاهي محل ته بوتل الته مل مسجد په وخت روټي په خوړله او بارونه ور تیار لیکن د بارونو تیارولو کې یوسف علی السلام یو منسوبه وکړه منسوبه دا وکړه چې دوی چې بده غرونو باندې خپل د غرونو واپس ځان تر واپس کی بیرته راوړي بده مسلمان دي داغه د پاره تدبیر جوړ او واپس کې هغه کس چې کوم د یوسف علی السلام سره کړور دي بنیامین تاریخونو نقل کړي دي چې هغه بنیامین هم ځان سره راولي چې یوسف علی السلام سره ملاقات وکړي لیکن دې کسان ته حل ونه وایو چې دا تاسو زمارونه یې او هغه بنیامین خامخا تاسو راولي د خبره ورته ونه دی دی ویل چې ګوري دا سامان واخلي د لسو خانو بار ته جوړو مطابق وېسي یو لسم وخ بار تاسو ته نه ملاويږي ځکه چې هغه راغلی نه دی او زما یقین نه راځي چې تاسو کس په اساس ورور یې کنه وي او تاسو بل ورور شتاب کړئ دی د یقین زما نه راځي تاسو لاړ شئ د سامان وېسي واپس که د خپل رور حصہ غواړئ نو بیا راشي خیر دی دوباره راشي او هغه رور ځان سره راولي نو په دویم ځل بل د یو رسول خانو بار در کوم د سګران کار نه دی او کومه دا شته سره د ختم شو او هغه بنیامین امرانه وستو او را لې نو ور هیڅ شي ته هم نه درکوم زګه زما په دې خبره باندې ورسېږم تاسو دروغجن یې بل رور نه لرای دروغجن یې چې دروغجن خلک یې زما سره مخامخ نشي یو دا وارننګ یو ته هم ورکو
دوی مې داسې کار وکړه چې کومه کله ته بارونه ډک له جوړ کړل دوخانو بارونه برابر کړل هغه پیسې او سونا چې دوی ځان سره راوړي او هغه راوغسته په مناسبه طریقه باندې په دې بوجو کې ولا باندې کړ چې دا واپس وېسي د دې وجوهات دوه وجوهات کې دي شي یو وجه دا ده چې کې دي شي د یعقوب علی السلام خاندان دومره پیسې نه لري د پیغمبري خاندان دی دنیا سره دومره خاص تعلق نشته دی د دوی کار خو دین او د دین د خدمت سره دی کې دي چې دونه پیسې مونږ لري چې بیا واپس مونږ ته راشي غنم واخلي د پیسې په دوی سره نه دا پیسې ولا پکې एकदम چې واپس راتلو کې سہولت شي آسان شي دویمه خبر دا ده چې یعقوب علی السلام پیغمبر دی او ډیر زیات احتیاط کوي حرام مشتوک شیزونه ځان ساتي چې دا رونه لاړ شي الته کې بوجي کولاو کې وته وای چې دا دانه من واخستري په پیسو باندې واخستي بس سونا باندې راوړلې او چې بوجي کولاو کې سونا پیسې په کې نقد راوځي یعقوب علی السلام په پوري پوښ چې دا پیسې د دوی نه په خطا کې ورزيدلې دي او دا د مصر د خزانه او د بیت المال حق دی زموږ د لپاره جایز نه دي نو د دې حرام او نزان بچ کولو د لپاره ورونو ته وای چې دا پیسې واپس وېسي یوسف علی السلام ته حواله کوي نو یو چانس په بل ولګي زمارونه به ماته بیرته واپس شي دریم احتمال دا هم دی چې یوسف علی السلام نه غوښتل چې خپل رونو نه چې کوم د یعقوب علی السلام اولاد د هغې نه پیسې واخلي او هغې باندې غنم خرڅ کړي نو په دې وجه پیسې ورته واپس ورکړي بوجو کې ورته کېښودلې او د دغه عوض چې کوم دی د غنمو کوم عوض چې دی هغه عوض یوسف علی السلام د خپل جیب نه راواخیستو خزانې ته واچو نو الله ولما جهزهم بجهازهم هر کله چې ورکه دوی ته بجهازهم سامانونه د هغوی قال اتوني باخ لكم نو ورته ویل راولای ماته هغه روج تاسو دی من ابيكم د پلار تاسو ولغه د پلار تر طرفه مرور دی د مورم نه دی هغه مې نه رور ماته خامه خراولای الا ترون اتاسو نه ګورئ اني يقينا او في الكيلا ورکوم پیمانه تاسو نه ګورئ چې ما ناب څنګه وکړو خپل ناب نام زیات درکړي کمی مینه درکړي نو ټول مې د لحم صحیح کړی دی وانا خير المنزلين او زغوره مل مستیا ورکون کې يم زره مل منو سمره خیال ساتم نو مل مستیا مې د لحم وکړه مل مستیا د بیام کوم او دغه شان کې بناب کې هم پتور کې هم تاسو لمر ډېری درکړي کمی مینه درکړي او دا دوه صفاتونه د دې اهل دی صلاحیت لري چې تاسو به واپس راځي نور غنم به زمانه اخلي اگر رور بزان سره راولي